بارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتو پرون سبق کے آخری سبق دیدہ پاتشو چھ قرآن مجید کے کم دعاوی رازی نسلور دعوے دا بنیادی طور قرآن مجید کی ذکر کی. یو غینا دعوت توحید دا، دویم دا غینا دعوت رسالت تا، دریم دا غینا دعوت صداقت دا قرآن دا. داڑم بنائے دو دعوی کم طریقہ رازی اغشات ذکر شو. نن دریم دعوت ذکر کو جا دعوت صداقت دا قرآن دا. قرآن مجید کے صداقت دا قرآن پا پینزو طریقوں سرا ذکر کی گی اور ثابتی گی. رنبے اثبات و صداقت القرآن بطریق تحدی. اللہ دا قرآن مجید صداقت ذکر کئی پا طریقے دا چیلنج سرا، پا طریقے دا مقابلے سرا. سورہ بقرہ آیات نمبر 23 اللہ جل شانہ فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا وَإِن كُنتُمْ کچری تازو فی ریب پشک مما داغ کتابنا نزلنا على عبدنا چنا دل کڑے من پا بندخ بالمانے فَأَتُوا بِسُورَةٍ رات للو کئی پیو سورت سرا من مثلی پا مثل دیمانے وَدْعُوا اُبَلَيْ شُعَدَاكُمْ خدایان ستادو من دون اللہ سیواد اللہ تعالیٰ نا ان کنتم کجرتاو صادقین رختنی دے دعوی کے. اللہ جل شانہ فرمائی چھے کچرستاسو دا اللہ بدی کلام و بدی کتاب بانے شک تے و تاسو دا نمانی جدا دا اللہ کلام دے انزائی دا نبی علیہ السلام جی تاس دا کم کتاب ہوئی کم قرآن مجید آیاتونا ہوئی دا آیاتونا دا دے علت فاعلی رسول اللہ عربی تاسو توائی تاسو عربیانی علت مادی حروف تحجیدی آغا حروف تحجید تاسو لم دردی رسول اللہ تم مرضی. علت سوری دا مقام خیاتونا دا دی شکل تاسو تخکاری راڑی. قرآن مجید چیلنج ورکو او غیب دی چیلنج معنی عاجز دی او دا چیلنج دا قیامت پورے دے. نو دیتا وی اثبات دا صداقت دا قرآن پا طریقے دا تحدی پا چیلنج سارا. دویم اثبات دا صداقت دا قرآن کئی پا زمن دا اوصاف دا منزل سارا. سورہ مومن آیات نمبر 1 تنزیل الکتاب نازل دی کتاب من اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ نا
العزیز چې پورا پورا عالم دے، العلیم چې پورا پورا عالم دے، غافر الذنب معاف کون کے د گناہوں دے، وقابل التوب قبل ان کے د توبے دے، شدید العقاب سخت سزاور کون کے دے، ذی الطول طاقت او قوت والدے. نگورا صداقت د قرآن کئی چی د دی کتاب نازلون کے ذات را لیگون کے ذات عام ذات نہ دے، آغا ذات آغا دا اللہ ذات تے، او دا سی ذات تے جدا غالب دے پا کم تمام کائنات بالے، علیم دے ہر چیز علم دے وسارا. دا اللہ تعالیٰ صفات ذکر کرو. دارنگی پا قرآن مجید کے اس بات دا صداقت دا قرآن کئی پا زمن دا اوصاف دا منزل سرا چی پچامانی دا کتاب نازلو لشی. سورہ کہف آیات نمبر 1-2 الحمدللہ الذی دا خدای توب صفتنا خاص دا پار دا اللہ تعالی دی، الذی آغازات تے انزل علی عبدی چراوی لے گا پا بندخ بالمانے الکتاب قرآن مجید لا ولم یجعل له عوجا او نیدے گردو لے اللہ تعالی پدی کے کگلیج قیمہ اوصاف دا منزل پدی کی دا کتاب اوصاف ذکر شو چی قیمہ برابر دے درست دے یا قیمہ مستقیم دے پنی غلار دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبد لینذر بأسا شدیدا دا پارچ اویری دی خلق لرا بأسا شدیدا. نو داوس دا طول اوصاف رالل دا چا دا رسول اللہ. نو دکرانگی قرآن مجید کی با اس بات دا صداقت دا قرآن کئی پا زمن دا اوصاف دا منزل دا رسول اللہ سرا. سالورم طریقہ اس بات دا صداقت دا قرآن کئی پا حقیقت دا قرآن سرا او پا دی بیان سر جدا قرآن مجید دا محفوظ کتاب دے. اللہ جل شانہ فرمائی انا نحن نزلنا الذکر انا بیشکا نحن منگ ہی نزلنا نازل کردے الذکر دی قرآن مجید لرا و انا له لحافظون او منگ دی لحفاظت کا ان کی سورہ حجر آیات نمبر 9 اس دیدہ کی تاسو گورے نوڑو. اللہ جل شانو دا گورا انا دا متکلم سیغا، نحنو دا متکلم سیغا، نزلنا دا متکلم سیغا. ڈاکٹر صاحب اللہ دے مرکز منور محتر کی وہی گورے طالبانو 3 انجوڑے واتو لگو معنی صدا دا خدای دا قرآن مجید پہ حفاظت کے لگے دلی دا مجال لے جدی کہ سک لفظ آخوا دے خواہ کی اس دیمانے اڑیر غٹ اشکالو او دیر وقت زدہ آگئی جواب پسے گرزی دو اگر داو کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن مجید دا اللہ کلام دے او تورات انجیل زبور دا اللہ کلام دے کنے دے دا اللہ کلام دے. نو چھ داغی حفاظت وعدشتے نو داغی حفاظت وعدہ ولی نشتے دے پائے کے ولی تحریف کی گی. سیوہ دی سوال جواب پسی اللہ دے مرکز منور محتر کی قاضی امید اللہ خان سے گجروالا وہ دی یو جواب دا پارت دی یو سوال لزا غی سرطلو دا سی یو زائے بل زائے استادان نبم تپوس کو خواہ جواب پر ظلمہ نہ لگی دو. بیا زمانگا شیخ سے دے 400 شیخ بخر الاسلام سے نو اغای دا نحو امیر پا درس کے دا خبر کردہ
او هغه داسې جواب و چې زړه سره لګېدو. ایو فرمایل چې ګورا دا څومره آسماني کتابونه چې دي دا په بیت العزت کې موجود دي او دا ټول آسمانی کتابونه چې دا الله جل شانو نه صادر شوي دي نو دا په ژبه د عربی کې دي. خو چې کله دا کته راته انو تورات انجیل زبور هغه څه په سوریانۍ ژبه کې، څه په توریانۍ کې، څه په عبرانۍ کې، په بله بله ژبه کې نازل شو. هر چې قرآن مجیدو نو برم عربی کو کتم عربی کې راغی. نو آئین چې برسونو آغا د الله د کلام هغه الفاظ کا تصیده رالی او دا نور چو نو چونکه دا نور جب خو عبرانی و سوریانی و نو بر عربی کو چې کته راته دا غي جبه تا ترانسلیټ شو، ترجمه شو. نو هغه د هغه کتابونو معنا رااله. نو ورونو دا الله په کلام او په الفاظو کې څوک تحریف نشي کوله او په معنا کې خلق کوي لګیا یو آیات یو شانته مطلب ته وباسي بل ته بل شانته وباسي. نو الله سے اثبات صداقت د قرآن کوي په حقیقت او په حفاظت د قرآن سره. پنځمه طریقه اثبات د صداقت د قرآن کوي په شهادت د علماء د یهود او د نصارا سره چې د یهود او د نصارا علماء اغیم د قرآن مجید د حقانیت گواہی ورکوي. سورہ انعام آیات نمبر 114 والذین آتیناہم الکتاب والذین آکسان آتیناہم الکتاب چې مونږ ورکړل دی هغوی لره کتاب یعلمون هغوی پوهیږي انه بېشکه دا منزل دا نازل کړی شوی دی من ربک د جانب د رب ستانه بالحق په حق سره فلا تکونن تمکیږه من الممترین د شک کوونکو نه. نو ګوره دې دا اثبات د صداقت د قرآن مجید شو په شهادت د سره د علماء او د یهودو سره. زه ګوره دې کې د آیاتونو په طور استدلال راړم، د دې آیاتونو د تفسیر نه کوم، دا په ترجمه کې چې راځي هغه ځای به کېږي. دا 15 طریقې راځي دعوه د صداقت د قرآن مجید له او دا ټولې کا تحدی ده که صداقت د قرآن په اوصاف د منزل سره، په اوصاف د منزل سره، په حقیقت د حفاظت د قرآن سره، په حقیقت د صداقت د شهادت د علماء سره. دا ټول په یو آیات کې ذکر چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، نشته پر نه پر علی ګون کې شک شته، نه بدی کتاب کې شک شته چې د حفاظت نه نشوي، نه د په منون کې شک شته، نه چې په چا باندې نازل له پاکه شک شته. ٹھیک تا کنا بل اور پسیرونو په قرآن مجید کې سلورم دعوا هغه اثبات د قیامت ته. د نبی علیہ السلام نه مخکې څومره انبیاء کرام چې تیر شوي دي هغه حشر نشر او د قیامت ژوند د دې متعلق هغه خو وضاحت سره بیان کړی دی. خو څنګه تفصیل چې د آخرت د قرآن مجید کې ذکر دی او داسې مخکې دومره بسط سره نه دی ذکر شوی. قرآن مجید اثبات د قیامت کوي، د مرګ نه پس د ژوند اثبات کوي په ضمن د دلایل عقلیه سره. تاسو د سورہ حج آیات نمبر 15 راو باسي. سورہ حج آیات نمبر 15 حج سویمہ کې ولسمه سپارا سورہ حج آیات نمبر 15 ګورئ وته. یا ایها الناس
و انسانانو جناتو ان کنتم جریتاسو فی ریبن پشک من الباس د دوباره را پورته کېدونا د باز بعد الموتنا فإنا من خلقناکم پیدا کتا ظلم من تراب د خارنا ثم من نطفة بیا مگردولی نطفه بیا د نطفینا ثم من علقة بیا د وینی منجمدنا ثم من مزع بیا اغا لوتړه د غوښې مخلقة چې اغا طعم الخلق د برابر جوړ کړی شوی دی و غیر مخلقة او غیر طعم الخلق ته بعضی حمل ضایع شي هغه نیمګړی لنبین لکم چې موږ بیان کو تاسو ته ونقر لکم ونقر فی الارحام او قرار ورکو موږ پر رحمونو کې ما هغه نشاو چې زموږ اراده الی اجل مسمى د یو نیټه مقرره پورې اوس وګورئ دې راګه د قیامت خبره کوي د باز بعد الموت خبره کوي خو په څه انداز کې کوي په عقلی دلایل سره داسې عقلی دلایل دا دې دی کې چې الله جل شانه وي نطفه بیا غلقا بیا مزعا ورستو به آیات کې بیا راشي تفصیلا ډیر کافران ډیر ساينسدانان هغه چې دا د قران مجید دا عقلی تحقیق کتل هغه ایمان راوړل هغه وایي چې اوس کوم سره الټرا ساوند دی اوس کوم سره دا علی دی کله چې دا علی نه وي نو د انسان دا د دنا د مور پر رحم کې دا سټیجونه دا څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به پتو لګی دا چې دا هغه ذات ته چې په هر یو سیز باندې دا کلام هغه ذات را لګل چې دا هغه علم هر یو سیستم محیط او احاطه کړی دا دیم ورونو اثبات د قیامت په ضمن د دلایل نقلیو سره نقلی دلیل راړي سورہ بقرہ آیات نمبر 261 درېمې سپاره درېمه رکوع راځي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَادْ كَأَدَمْ قَالَ چوي إبراهيم عليه السلام رب او رب زما ارینی اوخه ماتا کیف تحیی الموتا سرنگ ته ژوند کې مړو لرا د مرګ نه پس ته ژوند څنګه ورکه نو قال اولم تؤمن قال او الله تعالی اولم تؤمن ته باور نکې قال بلا ولنا الله زما باور دے ولكن ليطمئن قلبي لیکن د پاره دی چې اطمینان حاصل کی زما زړه یا الله زما پی چې جن زما په علم الیقین شته او جواب چې د علم الیقین د درجینا په عین الیقین په حق الیقین باندې ورشبه زکه ګورم انو دیدای کی ارینی کیف تحیی الموتا په دا آیات کې د مرګ نه پس ژوند کول داغه اثبات یو کو پسې من د واقع د چا کې د ابراهیم علیه السلام کې ٹھیک شو ورونو اوس ورپسې بل فصل دام ډیر اهم دی دا اصل کې تفسیر کې ودا ټول نقطې راځي نه چې دا اوس موږ نه پوهیږو بیا غي ته سړی ته پته نه لګي ورونو داوا زموږ په عدالتونو کې خلک داوا وکي نو داوی د پاره بیا دلیل پکاري داوی د پاره بیا گواه پکاري نو قرآن مجید کې چم الله جل شانو یو دعوه ذکر کی کاغه اثبات توحید ده که اثبات د رسالت ده که اثبات د حقانیت د کتب سماویو ده او کاغه اثبات د باز بعد الموت ده نو په هغه باندې الله جل شانو بیا دلائل راړي گواهان راړي دا هغه دلائل سلور قسمونه دي نمبر 1 دلیل عقلی نمبر 2
دلیل نقلی، نمبر 3 دلیل وحی، نمبر 4 دلیل استقراری. دا سلور دلائل لب قرآن مجید کے راضی. دلیل عقلی دا آغا دلیل لے چې پدې کې هغه امور ذکر کیږي چې هغه تعلق عقل سره وي، عقل هغه نه انکار نه کوي. که چرستا مخاطب هغه یو کافر سره وي، یو دهری سره وي، خو هغه ته دا عقلي دلایل کیږي نو هغه د هغې نه انکار نشي کولی. ګورئ تاسو یو سړي ته یو سړی کافر دی، ته یو خبره ثابتې ته ته وایې مثلا یاره مرګ حق دی، د مرګ نه پس ژوند حق دی، او ویې لکه زه نه منم تا سره څه دلیل دی؟ او ته ته وایې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر او زه نبی علیہ السلام منم نه. دا قرآن مجید منکر دی، ته د قرآن مجید آیات هغه د قرآن مجید منم نه. و داسې خلکو دپاره الله چې په قرآن مجید کې په توحید باندې په رسالت باندې او حریان بشئ. دا دلائل چې ذکر کوي الله جل شانه کړه نو هغه عقلي دلایل چې راځي په هغې اشاره وکړم کو سړی ورته حریان شي، خو لکه بیا وضاحت غواړي. نو دلیل عقلی دا په دوه قسمه، یو دلیل عقلی دلیل عقلی انفسی و نور سپریدا پل ځان ته دی وګوره. دویم دلیل عقلی آپاکی په ټول عالم کې د تسیزونه الله خی. دا دلیل عقلی انفسی دا هغه دلیل چې د انسان په ذات کې دننه خپله موجود دی. ګورئ زبر دا مخکې به د الله د توحید اثبات چې درته کوم ځای زه کوم که نه، بعضې خلک داریان هغوی چې دی نو خدای نه مني. هلکه ته خدای ولې نه مني؟ وایي چې خدای شته موږ ته وښایي، ته ژوندې تا کې روح شته؟ او روح راغلی شته، ته ما ته روح وښایه کوم دی؟ ګوره روح د انسان د جسم ټول جسم ته شامل دی، ټول جسم نه احاطه کړې ده، او دارنګې الله جل شانو په تمام کائنات احاطه کړې ده. خو ته روح په جسم کې په یو ځای ګوته کېښودی چې تی ما ته وښیې چې دا دی، داسې په ټول کائنات کې په ته یو ځای باندې لاس کېښودی شي چې دا الله دی. دا روح د انسان دا ټول جسم نه دی، او د هر څیز نه خبردار دی، دا ټول فنکشن دی کنټرول کوي، خو ظاهري تا ته اړه ښکاري نه. په جسم کې چې دا څومره رنګات دا هر څه دي دا د روح کار دی، او دارنګې دا کائنات کې چې څوم دي دا د الله کار دی. نو د انسان په خپل جسم کې دننه د الله د توحید دلیل موجود دی. نو دلیل عقلی انفسی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمائی وَتَظُنُّ كَأَنَّكَ جِرْمٌ سَعِيرٌ تَظُنُّ كَأَنَّكَ جِرْمٌ سَعِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى عَالَمٌ أَكْبَرُ. ستا دا خیال لے چې ته یو ورکوټه ونته جسم د ته ورکوټه جسم نه وفیک انطوا عالم اکبر. ستا په دې جسم کې الله د ټول کائنات نقشه یې خدا، ستا دا دو سترګې دا د نور د سپمای نقشه ورکوي، ستا په جسم کې دا رګونه په کائنات کې سمندر دا د هغې چې دی هغه ورکوي. دارنګې سوچ وانه کې دارنګي
دا جسم باندې دا ویختو دا د ځنګلونو دا هغې چې دی نو علامت ورکوي د کائنات دنیا کې دوه دي یو حصه یو سفلي ده یو علوي ده ستا دا سر دا علوي د اسمانه د بره دنیا نقشه ورکوي او ستا دا جسم دا د سفلي یاره چې په دې شروع شي دا ځان له په دې باندې مستقل غړو کتابونه لیکلي شوي دي انو دا دلیل عقلی انفسی ستا په خپل نفس کې الله وی ځان ته وګوره تا د خپل ځان کې نور کائنات پرېږده په دې کې ورته د الله د توحید ډېر دلایل ملاو شي بیا رونو دویم دلیل عقلی آفاقی په کائنات کې په آفاقو کې وهي على ثلاثه الانواع او دا په درې قسم دي نمبر 1 الدلیل العقلی الآفاقی العلوی بار د آسمانی دنیا دلائل دیم عقلی آفاقی سفلی چې پزمکه ماری کمی دلیل عقلی آفاقی جوی چې د ځمکې او د اسمان په میس کې کم دي او د دې ټولو د دلیل لپاره تاسو د سوره بقره آیات نمبر 21 راو باسئ یا ایها الناس اعبدوا و انسانانو اعبدوا دا الله عبادت کوي دا ځای کې عبادت لګ وضاحت کوم اعبدوا دا الله توحید قبول کوي الذي ولی دا دعوی کې خدا عبادت بل چا کې یو الله اعبدوا ربکم عبادت کوي در استاسو الذي غذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی الذي الله غذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی نو دا دلیل انفسی شو ٹھیک شو والذین من قبلکم لعلکم تتقون اسرا دی الذي جعل لكم الارض فراشا الله غذات ته چې د ازمکا د تاسو د پاره سو ګرځو دای دل فرش ګرځو فرش بیا چې دی والسماء اسمان چې دی بنا اسمان دل چتو ګرځو او وانزل من السماء ماء او رالیږي الله تعالی د هواګانو نه د اسمان نه د وریځو نه مان اوبو دا چې دی اول دا سم اصل دا بارانه بند کا بارانه سپیکر بند ها हाँ तो दलील अकली वस अंजल मिन السماء ما دا جوی شو ٹھیک شو بلنون دلیل نگورا زمکا کے اسمانونو کے پپیزا کے دا سجی دی دا خدای قدرت تے وفي كل شيء له آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فهر یو سیز کے دا خدای دا وحدانیت او دا توحید نخی دی اے دا شپی تیاری تا چراوزی کنا او دی تک تورتم دی تیاری تم تا خیالو کے دا تیارب هم تا توی چې الله یو دی الله احد ذات دی دا الله د وحدانیت گواہی بتالا دا د شپې دا تیارم در کی خوا بل دلیل رونو راړي قرآن مجید کې پداوی معنی دلیل نقلی دا هغه دلیل ته ویل شي چې هغه دلیل راوړی شي د پاره د اثبات د دعوی د سنا د یو شخص مکرم نه معزز نه یا د یو کتاب نه یا د یو داسې چا نه چیز نه چې
دا اغنه تعصب په وهم کې ناراضي او دا د دواړو چې د دواړه حسم کم وي دا د هغې په نیز باندې چې دنو مسلم وي د خبره خلک مني نقلی دلیل با په دعوا داسې راړي چې مسلمي دا غینا دا د انبیاء دلیل چې راړي کنه دا د په نیز باندې مسلمي او ځکه تعالی ذکر کوي اوس دا دلیل دا په قرآن مجید کې دلیل نقلی په شپږ طریقو باندې راځي لومبه راځي دلیل نقلی په ضمن د تبلیغ د انبیاءو کې او د قصصو کې لکه سورہ نحل آیات نمبر 32 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا من را لېږلو په هر یو امت کې پیغمبر په دې خبر سره ان اعبد الله عبادت کوي د الله تعالی نو ګورا هر پیغمبر دعوت د سور کړي د الله د توحید ور کړي نو دا دلیل نقلی راغې په توحید باندې په ضمن د تبلیغ د انبیاو کې کله دلیل نقلی راځي په ضمن د کیسې د ملائکو کې لکه سورہ بقرہ آیات نمبر 32 قالوا سبحانك وی پرختو پاکی دا تعالی را لا علم لنا نشتر علم منت الا ما علمتنا آغا تا منت علم را کرده انك انت العلیم الحکیم اللہ تا علیم و حکیم ذاتے نو حضراتو تا دلیل نکلی راگه دا چانا دا پرختونا کلب دلیل نکلی رازی پا زمن دا کسی دا جناتو کے دا جناتو نبرازی سورہ رحمان آیات نمبر 33 یا معاشر الجن والانس او ټولګي د جنات و انسانانو ان استطاعتم کجر تاسو طاقت وی ان تنفذوا دا تاسو من اقطار السماوات دا اطراف د اسمانونو والارض ازمکنا نفنفذوا ادی لا تنفذون الا بسلطان نشیوت تاسو مگر پس سارا بسلطان پا حجت سرا لا تنفذون الا بسلطان و غستاو سرشتنا نو دیدائی کی دا چه دن دلیل نقلی ذکر شو پا کسی دا جناتو کے بل دلیل نقلی راضی پا زمن دا کسی دا مومنانو کے لگا سورہ مائدہ دومی سپارے سر آیات نمبر 83 اور 84 وَإِذَا سَمِعُوا ہر کلج دیواوری ما آغا انزلا چھ نازلولش الى الرسول پترب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارات بوینی اعینم سترگ داغی تفید جدا بردگی بیگی من الدمع دو اوخکن مما عرفو من الحق آغا نگور داو دلیل نکری آئے پسیمند کسی دا مومنانو کی او پینزم دلیل نکلی رازی پسیمند بیان دا کتو سابقو کی دا چھ دے آن سورہ آل عمران آیات نمبر 3 اور 4 نزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان دا دلیل نکلی راغے پس دا تورات او دا انجیل دا کتب سابقہ ہونا دارنگی دلیل نکلی پس من دا بیان دا اوحوش او دا طیور دا مرغو دا زناورو نام دلیل راڑی نکلی لکا سورہ نمل آیات نمبر 22 فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ لگا مجھا پات شدہ ملا چرجک فکالوی وی احطو ما احاطہ کڑی ما پاغسید مانی لم تحد تا احاطہ ندکڑی بی پاغی سرا نو گورا دلیل دا توحید راڑی پا نقل سرا گورا جی علم عیب خاصہ دا اللہ دا نو پر مرغانو تم دا پتاوا چی عیب پیغمبر سرا نشت دے بلرونو دلیل وحید درم قسم دلیل وحی دا اغا دلیل لے چی دا راوڑے شی دا پار دا اثبات دا دعوے
خو هغه لفظ هغه مصرح وي په لفظ د وحی سره، په هغې کې لفظ د وحی راغلی. حقیقتاً دا دلیل وحی دام دلیل عقلی وي یا نقلی وي، خو په دلیل عقلی او نقلی کې تصریح د لفظ د وحی نه وي، او په دې کې تصریح د لفظ د وحی وي. دې کې د وحی لفظ صراحتاً راغلی وي، لکه سورہ ہود آیات نمبر 36 وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ او وحی کړی شو نوح علیہ السلام ته أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. او څلورم دلیل دې ته دلیل استقراری وای، او دې دلیل ته شیخ الشیوخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الحسم وی. او د دې دلیل معنا دا ده چې الله تعالی په قرآن مجید کې یو داور اړي، او چې کم خصم دی کم مقابل له کافر دی منکر دی دا هغه نه اعتراف علی اپ خپل خلا اقرار و اعتراف کوي. الله جل شانه فرمای ولئن سألتهم کثرت السؤال کې د دینا من خلق السماوات چا پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکا وسحر الشمس او مسخر کړي نور والقمر ثم لرا لا یقولن الله ضرور به ضرور دی بسوي الله دای وم دا گواہی ور کوي. ښا ما تاسو ته ویل صبر وکي زبردست دا خدای وجود چې ثابت ک بغیر پس بیا تاسو به ډیرو خبرو پوه شئ ان شاء الله. دارو داو سشه بحث د دلایل چې قرآن مجید سالور قسمه دلایل راړي. اوس منګه چې تفسیر کو پدې کې بعض اصطلاحات راځي، نو دا هغه اصطلاحات تعریف او وضاحت کو بیا په تفسیر کې بس صرف منګه اشاره کو نوم بالو بیا به تعریف نه کو. دا برنه بن کا الا بکار ټکی بس دې بنش لومبه دا غینا بشارت ته بشارت د دې معنا څه ده؟ آغا بیان د انعامات ده. بشارت ویل شي بیان د انعامات د پاره د ترغیب په طرف د ایمان. کله چې الله په قرآن مجید کې انعامات ذکر کوي دې د پاره چې د خلق رغبت پیدا شي ایمان او اسلام ته، دې ته ویل شي بشارت. دا بشارت په دوه قسمه ده، یو بشارت دنیویه یو بشارت اخرویہ. لگا بشارت دنیاوی سورہ مائدہ آیات نمبر 66 اللہ جل شانو فرمائی ولو انم اقاموا التوراۃ والانجیل کچری دی علی کتاب پا تورات و پا انجیل معنی عمل کروے وما انزل الیہم من ربهم او آغا چھ نازل کولو شی دیتا دا جانب دا رب دا دینا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ نو دای با خوڑلیو دا برد آغینا لاند دا خپود آغینا منهم امت مقتصدا بعض دا دینا یو ڈل معتدل وکثیرون دیر دا دینا صحابت دے ما آغا یعملون چی دی کم عمل کئی. نو گورا کہ پا تورات و پا انجیل مانی دی عمل کرے اللہ فرمائی نو دا دی برا دا اسمان دا جانبنا او لاندی زمکا نو دا با انعامات دی دا پارا یا برا مشران او کتا کشران دی خو عمل انکو اللہ پا پکڑ کے راوستل. بل بشارت اخرویہ دے چھ دا آخرت بشارتنا انعامات اللہ پاکی کے ذکر کئی. لکا سورہ بقرہ آیات نمبر 25 اللہ فرمائی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات زیر ورکا خلق تا چا ایمان راوڑا دے او عمل صالح کئی ان لهم جنات تجری من تحتی الانہار
الله به دی له چې دنه جنتونه ورکوي داسې جنتونه چې بهیږي به لاندې د ډکو د هغې نه نیرونه کلما رزقو منها هر کله چې ورکړه چې دی ته رزق د هغې نه من ثمرة د میوو نه رزقا نو قالو دی به وایي هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه رزق دی نو علا کل حال دا د آخرت انعامات نو دې ته وایي بشارت اخرویه بل اصطلاح ورونو یو راځي تخویف څه ته وایي تخویف ویلی شي هغه ذکر دی د انذار د یرول دی خلکو لره په ذکر د غضب سره الله خلق یری سم شي سم پس سره په غضب سره او دا په دوه قسمه دی دنیوي او اخروی دنیوي هغه دی چې الله تعالی وایي جو ګوره دا کار چا نه دی کړی ما سره په دنیا کې کم عمل وکړ سورہ آل عمران آیات نمبر 12 کل الذین کفروا ستعلبون وتحشرون الی جهنم وبئس المهاد الله پیغمبر ہوا دی کافرانو ته سم شي کنه سمېږي الله هم په دنیا کې ذلیل کی رسوا هم کی او بیا به جهنم ته مراکاږي او د اخروی د آخرت غضب چې ذکر کوي نو وتحشرون هم دغه آیات الی جهنم الدنیا غزال له سختی ده الله هم آخرت کې جهنم ته راکاږي وبئس المهاد ډېر بد بچوړه ده ډېر بد ځای د ګرځېدو دی درېمه اصطلاح دا تسلی او تطمین دی کله چې یو داعی مبلغ یو پیغمبر هغه دعوت ورکړی دی هغه خلق توحید ته دعوی ته رابللی دي نو خلقو هغه ته تکلیف ورکړی دی خلق مخالفتونه کړي دي اورونو یاد ساتئ کله چې د دین کار کوئی د دین په کار کې به مخالفتونه کیږي دا نه ده چې ټول خلق به تاسو سره موافق وي تاسو یو پیغمبر باته نه شئ خولی چې هغه خلکو ته حق پیغام رسولی دی هغه خلکو لډوان راوړي ورته وي تا په موږ ډېر لوی احسان وکړه دا واله هر یو چې دنه مخالفت کړی دی او د کم سړي چې مخالف نه پیدا کیږي او د کم سړي ټول خلک ګرویده او دل دادی او دا سړی په خپل ځان باندې ویریږي دا بیا لوی مداهن دی د مداهنت نه بیا کار علی ورنه د انسان دا مزاج د فطرت ته شیطان به ډېر لوی کار کوي ضرور نه چې ته خبره کې ټول خلک وستا موافقي د مخالفتونو نه به یریږي نه العلماء ورثة الانبیاء علماء د انبیاء وارثان دي ان وارث ته د خپل مورث نه ارث ملاویږي نو پیغمبرانو ته تکلیفونه ملاوي شوي دي نو علماء ته هم تکلیفونه ملاویږي الله دې تکلیفونه نه وساتي خو کراشي تکلیفونه به غواړو نه الله نه به خیر عافیت غواړو خو کرال التکلیف نو اهلا سهلا مرحبا به ته بیا ورستو نه تختو علا کل حال پدی معنی اللہ جل شانو تسلی را لیگی و دا تسلی دید پارئی چه دا داعینا غم لرشی تکلیف تی لرشی صبرو کی استقامتو کی او آئندہ دا خیر دا قلاویدو دا اغی چه دنو دا اغی طلب دا یعنی دا اغی پا انتظار بادی دا تسلی دو قسمه دا یو تسلی راضی رسول اللہ علیہ پیغمبر اللہ او دویمه تسلی راضی عام مومنان اللہ کما تسلی چه اغا رسول اللہ علیہ دا نو اغا پا مختلف طریقوں سر ذکر کولی شی نمبر 1 تسلی ور کئی اللہ رسول اللہ علیہ پا زمن ذکر دا انبیاء و سابقینوں کی اللہ فرمائی وَإِن يُكَذِّبُوكَ سورہ فاتر آیات نمبر 4 دا آیات ڈیر راغلے قرآن مجید کی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ پیغمبرہ کچھر داخل ستا مخالفت کئی نو پروا مساتا تانا مقی دا ڈیر پیغمبرانو دا غی مخالفتو نشیوی دی خواہ دویم
تسلی ورکی اللہ تعالی نبی علیہ السلام لرا پا التزام د صبر سرا اللہ وی صبر کوا فاصبر علی ما یقولون پیغمبرہ صبر کا گورا ہرگز ندیدم درجہ صبر چیز خوبتا دا صبر نبل بہتر چیز نشتے خواہ کہ جز اپس غاو کے نسو چل بوشی سے لڑکی کی خدا درین تسلی ورکی اللہ تعالی فامر دا حمد سرا و تسبیح سرا رسول اللہ تعالی وی پیغمبرہ وسبح بحمد ربک تسبیح وایا حمد وایا دا پار تسلی دا رسول اللہ دے خواہ سالورم تسلی ورکی پا ذکر دا انعامات سرا لکا اللہ فرمائی سورہ نحل آیات نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ پیغمبرہ تیرے خلقو چھ دین سپر واساتے تالا ما دی تکلیف در کئی خو بلغاڑتا تا تا ما چھ دے نو صدر کو فاتحہ میں در کلا یو عظیم کتاب قرآن مجید میں در کو دویم تسلی دا دا پار دا مومنانو عام مومنانو رازی سورہ آل عمران آیات نمبر 125 بالا ان تصبرو آو ان تصبرو کچھر تاسو صبرو کو وتتقو تقوی مکر ویاتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم بحمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین تاسو لب اللہ تعالی 15,000 ملائکے امداد تراؤ لیگ دا پا بدر پا مقام کے اللہ ورطا خوشخبری مومنان تاورو لیوا دا تسلی دا پار دا مومنان رونو یو برازی منگ بہت دی آیات کی شکایت تے شکایت دا مانا گو رہنے دا چلا کدا منگا عام عرب کے وہ کدا یو سڑے دے آغا چھ دنو یو کشر غلط کارو کنو بل کشری آغا مشر تا شکایت لگی نا 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 گو رہا دا سے اللہ فاندیانو تا دا سے شکایت دے لگی دا شکایت دا دی معنی و مطلب سے دے کلا اللہ جل شانہو چھ پا قرآن مجید کی یو دعویٰ پیش کی نو دعویٰ پیش کون کے یعنی داعی و پیغمبر چھ کلا منکرین تا دعویٰ پیش کی نو منکرین اگئی سے چل کئی اگئی دا کوشش کئی چھ دی داعی دا دی پیغمبر دا دعویٰ دا دی کمزوری کی او دا پیغمبر او دا داعی دا دی ملامت کی او دی عاجز کی کالا چھ دائی دا دی عمل تذکرہ اللہ تعالیٰ کی او دی طویل شکایت او کلا کلا دی شکایت سر جواب امراضی جواب دی شکایت یا اللہ جل شانہو دا منکرینو دا دعوی دا غی عقیدہ باطلہ دا غی غلط قول سارا دا تنسیس دا پشناعت دا غیبان ذکر کئی نو دی طویلی شکایت دا اصطلاح گو رڈیر ضروری دا خواہ کھلا اللہ جل شانو پا قرآن مجید کے دا منکرینو دا دعوی دا اغی یو قول یا غلط عقیدہ اغا ذکر کے او پا اغی معنی اغی پا شناعت معنی نسم راڑی تی طویل شی شکایت او دا دی علامت دائی شددی پا سر کی قالا و قالو دا سے الفاظ رازی لکہ سورہ آل عمران آیات نمبر 181 لقد سمع اللہ پتاگزر اورید لے اللہ تعالی قول الذین قولا کسانو قالو چغیوی ان اللہ فقیر بے شک اللہ تعالی فقیر دے اللہ محتاج دے العیاذ باللہ ونحن اغنیاء امین سیو
من عنیان یو. اوس دا الله جل شانه د دین څه ذکر کو دا شکایت ته انو بیا وسره جواب د شکایت مراشي. بل اصطلاح بدی کې راضی زجر. کلا چې الله جل شانه شکایت ذکر کی کنا او دی شکایت په عام طور متصل زجر راضی ډیر ځایونو کې او دا د منکرینو په کول فعل معنی او په بد عمل معنی الله جل شانه توبیخ ذکر کوي. ٹھیک شو کنه عام حضرات دا لیکي او ډیر کتابونه چې وګوري د زجر متعلق علوم القرآن باندې زموږ د مشرانو ډیر وګوري او ما دا غینه دا اخذ کړه چې زجر ویل شي ایراد التنسیس على شناعة الفعل الذي شكاه الله من المنكرين. لکه هم دغه آیات د سورہ آل عمران 181 دی پس الله متصل وی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله فرمای دا زجر دے سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله اذا سندا چې دا غیر خبرې کوي او زه دای پر एकदम الله اذا سے لیکم او دای به موږ راټینګ کو دای ته وسه کوي اور د جهنم. بعض علماء ویلي دي چې زجر او شکوا دا یو شی دی لیکن د شکوی د شکایت ته دی نسبت هغه الله جل شانه ته مناسب نه دی. لہذا کم ځای چې آیاتونه د شکایت رالل نو هغه الته زجر ذکر کوي یو دا زجر دی بل وی دا شکایت دی دواړه یو شی دی. یو اصطلاح براشي وی دی آیات کی ترغیب دی دی آیات دا تشجیع دا تشجیع او ترعیب ستوي دا ویل شي راړل د تنسیس ایراد التنسیس دا سیدونه راوستل چې آغا اوریدن کې رغبت بادری او شجاعت پیدا کی د اعمالو چې یعنی آغا اعمال معنی راپور تشي په اردو کې وته او بار نه یو سړی یو سیز معنی تیزول راپور تکول چای آغا قرآن مجید وی تبلیغ وی جہاد وی انفاق وی. لکه سورہ بقرہ آیات نمبر 208 یا ایها الذین واکسانو آمنوا جتاس ایمان راوڑ دے ادخلوا فی السلم کافا طول اسلام کے داخل شئی ولا تتبعوا خطوات الشیطان دا ترغیب دے اسلام تا دین تخا. رونو یو برازی اگه تا تزہید فی الدنیا ویلشی تزہید عن الدنیا دا دی معنی دادا چه آغا یاتونا چه پا اغی کی دا دنیا مزمت دا دنیا سپکوالے دا دنیا پناکیدل دا خبر ذکری دی دا پارا چه انسان دنیا تا متوجی نشی. سورہ عنکبوت آیات نمبر 64 اللہ جل شانہ فرمائی وما هذه الحیات الدنیا ندی دا لذات دا جوان دا دنیا الا لہو ولعب دا خود تماشا دا لبی دی وان الدار الاخرة لی الحیوان او اصل جوان دا جوان دا سدے دا جوان دا آخرت دے. دارنگی قرآن مجید کی یو بل اصطلاح راضی غبا منگو شیرہ دیدہ کی کلام کے اندماج دے او دیا کلام کے ادماج دے دا دوارا یو شے دے اندماج او ادماج دا یو شے دے دی کہ سی اصطلاحگانی دی کتاب کے ما ڈیری لکلی خوازب پر اکدم آغازہ نوا آغا کمی راضی یو ادماج دے یو اندماج دے. قرآن مجید
مقصودی خبره صراحتن کوي او غیر مقصودی خبره دا چې دنو پریږدي او دا قرآن مجید کو ډیر زیات دی لکه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله استوقد نارا نو دا کې کلام مینس کې پاتې دی فيه رجال قاعدون دې کې سړی ناس وي فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم دا نورهم کې دا هم ضمیر چې دنو فيه رجال قاعدون معنی دال دی دا بل آیات وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ نو دا کلام نه دی فضرب الحجر نو موسی علیہ السلام حجر لا ډنډا خو قرآن مجید کې ذکر دی نه دی ذکر ولې غیر مقصودی نو قرآن مجید کې الله جل شانه مقصودی کلام کوي او غیر مقصودی چې هغه په ادنا فکر سره صاحب سمجھ کې راځي هغه پریږدي او دا چې کوم عبارت پاتې شي او دغه تویل شي اندماج او ادماج ٹھیک شو نو یو اصطلاح راځي وای دا ادخال الهی دی ادخال الهی څه ته وای ادخال الهی دی ته یو روان کلام را رواني داسې او دا کلام دا یوی د دې په میاس کې الله جل شانه یو کلام راړي او هغه کلام بظاهر د دینه جدای خدا هغه دې سره ربط وي په طریقې د تاکید سره یا په طریقې د صبرې سره خو هغه ټیم روان عبارت کې هغه نه لګي سره او دې ته ویل شي ادخال الهی یو اصطلاح استعمالی کی تہذیب الاخلاق دا دې نکاتو د قرآن مجید کې دا سيزونه ټول لیکلي دي تہذیب الاخلاق په دې رکوع کې تہذیب الاخلاق ته نو هغه بیان وضاحت نو ضرورت دي تہذیب الاخلاق معنا دا چې په دې کې هغه سيزونه ذکر دي چې هغه مصالح چې هغه د یو شخصیت اصلاح کوي دې ته ویل شي تہذیب الاخلاق کله وراشي پدې کې تدبیر المنزل له تدبیر المنزل نه هغه مصالح مراد دي هغه اصول مراد دي هغه خي خبره مراد دي چې هغه معنی د یو پورا جماعت د یو خاندان د یو کور اصلاح کی او یوی سیاست مدنیه سیاست مدنیہ پدی کے آغا امور ذکر کی گی آغا مصالح ذکر کی گی چھ دا آغی تعلق یو بلدہ یو دولہ یو سٹیٹ سرا گورا قرآن مجید دا یو انسان اسلام کئی قرآن مجید دا کور اسلام کئی قرآن مجید دا سٹیٹ دا ریاست اسلام کئی دید وجہ حضرت لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ ہم فرمائل کرا کوئی کاش چې دا سملای والا ما ته ناس وي او ما دای ته دا سوره بقره خولې وا چې دای ما په سوره بقره پوه کړو چې سټیټ وسنګ چلو دا سوره بقره نه ده لیکن د سټیټ د پاره د ریاست د چلولو لپاره ډېر لوی نظام پروت دی ښا پیارونو یو برازي اصطلاح راځي وای دا تتمه ده تتمه معنا دا ده چې په یو صورت کې مقاصد دا به شروع کې ذکر شي خو بیا په اخره کې دا هغه مقاصد سره یو مهم تعلق لرونکی شی هغه به ذکر کوي دې ته تتمه وایي وایي دا صورت تتمه ده ٹھیک تک ہے نا یو با اصطلاح استعمالی کی دا تمہید دے معنی دارا چی کم داور آروانا دا انو اگا داوا دا اغید شروع دا مانا مخ کی چی کم بنیادی خبر ذکر کی گی نو اغید تمہید ویلے شی یو اصطلاح استعمالی کی اغید جباریت ویلے شی
جباریت رونو دارا چې کله د انسان دا غیرواله د حق نه انکار دا ډیر مضبوط شي او د حق نه انکار کوي او د حدود او د اعتدال نه اوزي او د حق مخالفت کوي او دته بار بار چې د هدایت کولې شي خدای د هدایت نه څه کوي مخړی او د تک انسان د دې بار بار د عناد او د ضد وجنه الله د دې انسان نه د حق د قبولولو هغه صلاحیت سلب کی او چونکه د مخه تکي نیمه الټا مخالفت کوي مخالفت سچي نقصان ور کوي نو دې انسان نه الله تعالی صلاحیت د ایمان سلب کی او دا ظلم نه دی او دې تویل شي جباریت رومي وای این جبرو مانیا جباریت مانای جباریت رازاریت دا جبر نه دی دا ظلم د الله نه دی دې کې معنا د جباریت تا معنا د جباریت دا د رازاریت د خدای ته زاریو کی کنه د الله ته وجاړي کنه د معنی وجدا سره لګیدلی دي ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نمنګ بودا فهم لا يفقهون دې پوری دا جباریت ته ذلك بانه كانت تاتيم رسل بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا دا جباریت ته ٹھیک شو ورونو یو اصطلاح راځي هغه تویل شي توریه دی ته وای د یو لفظ دو مفهوم یو معنی مطلبی یو معنی ظاهری لفظ راوځي هغه نږدې زر په فهم کې راځي یو چې لږ سوچ او فکر پکې رستو راځي انو هغه ځای کې قرآن مجید کې الله تعالی یو لفظ ذکر کړي د هغه ځای کې ته نږدې معنا ته ګورې کله هغې نه هغه لرې معنا مرادي او دقه ته څه وایي او دې ته توریه وایي ښه او اخیری او اصطلاح ته هم دي ډېرې خو یو پکې دا چې دا ډېره دا پکې راځي آیت لب نشر وایي لب نشر هغه دای چې الله جل شانه په قرآن مجید کې سو مهم خبرې ذکر کوي نو کله داسې وشي چې اول تفصیلا یو ذکر کی بیا بلا بیا دا مثلا 2-3 خبرو بیا د هغه خلاصه هغه سره متعلق یو خبره ذکر کی نو که هغه په ترتیب راشي نو دې تویل شي لب نشر مرتب کله یو خبره ذکر کی اجمالا او بیا رستو د هغه تفصیل ذکر کوي نو که هغه په ترتیب سره وي نو دې تویل شي لب نشر مرتب او که به ترتیب راشي نو هغه تویل شي لب نشر غیر مرتب ښه بیا ورپسې راځي رونو بلکې دې کې دا بعضې خبرې دي دا یو پکې فصل وام نو دا نور اصول به چونکې قاري صاحب هم شروع کړه نو بیا ځوام چې موږ د ډېر وروسته پاتې نه شو یعنې ما خو وي چې زه به دا اصول ټول ما ته پکې پاتې ډېر دي خو داسې به وکړو که نه چې دا یو خبره کوم نو بیا دې پاتې ښې ابتدا ته ورځم رونو دا معرفت د اسباب النزول شان نزول چې څه ته ویلی شي په دې شان نزول باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي او کله یو آیات راشي او تاسو تفسیر کې ګورئ یو تفسیر کې لیکلي دا آیات د دې متعلق نازل دی په بل تفسیر کې بل واقع لیکلي دا آیات د دې متعلق نازل دی په بل تفسیر کې بل لیکلي چې دا آیات به دې سړی حریا شي چې دا آیات په څه کې نازل شوی نو اصل کې د دې بنیادی وجه دا ده چې صحابه کرام هغه به نزلت فی قضا صرف د دې متعلق نه وي چې د رسول الله په زمانه کې به یو خبره وشوه او آیات به نازل شو نو هغه به چې نزلت فی قضا
بلکې کله داسم شوي دي چې آیات یو ځای نازل شو بل ځای کې واقع وشو هغه به آیات راړه په استدلال هغه به پیش کو وای نزلت فی کذا کله رسول الله نے سوال کړی دی او رسول الله آیات مخکې نازل ورته ویل دی نو دای به نزلت فی کذا کله او صحابي دیو آیات د اجتهاد کړی دی ناغه ویلی نزلت فی کذا ورنه خبر وګدي دي خلند خبره امام شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه په فوز الکبیر کې وای حق خبره ده چې آیات د جدل یعنی آیات د مخاصمه چې په کم کې د پیرا کې باطلو دا هغه رد ذکر دی دا آیاتونه ولی نازل شوي دي دا د پاره د نفوس بشریو د اصلاح د پاره او د غلطو عقیدو چې کله دا د خلکو په ذهنونو کې رالل دا هغه د لری کولو د پاره الله تعالی داسې آیاتونه نازل کړل او چې کله په خلکو کې مظالم او اعمال فاسده رالل نو الله جل شانو دا هغه د پاره آیاتونه د احکام نازل کړی دي او چې کله خلک چې کم دین او هغه تنبیه او ویخواله په ذکر د اعلی الله سره په ذکر د ایام الله سره د دین لري شوی دي نو الت الله جل شانه بیا سره نازل کړی دي تذاکیر ثلاثه تذکیر باعلی الله تذکیر بالموت او تذکیر بما بعد الموت د آیاتونه نازل کړی دي ٹھیک شو ورونو ها اوس را دی ورونو سوره فاتحه ته ورونو سورۃ الفاتحه د سوره فاتحه ډیر نمونه دي دې کتاب کې هنامه او اردو کې او رساله ډېر مخ کې لیکل مقدمه القرآن او څنګه نشته ده په هغه کې هغه اسماء دې ټول ما را جمع کړی هغه 25 نمونه دي د سوره فاتحه د سوره فاتحه لومبه نوم سورۃ الفاتحه ده سورۃ الفاتحه معنا ده کلاوون کې شروع کوون کې تاسو چې ستا اوپنر وای اوپنر ته اوپنر ولې وای د پیټینګ شروع اوپننګ هغه کوي کنه او دکرانګي دا قران مجید د سوره فاتحه د قران مجید اوپننګ کوي ابتدا کوي او د دې وجه دي تاسو وای سورۃ الفاتحه وای خود سورتونو دا نمونه چې کمی کنه سورۃ الفاتحه سورۃ البقره نو د دې لفظي معنا به په مضاف مضاف الیه سره نه کوي د سورۃ البقره معنا دا نه د ګورخه چې د غوا سورۃ بلکې د سورۃ البقره معنا دا د هغه سورۃ چې پاغي کې د غوا واقعیا ذکر ده اوس د دې سورې فاتحه دا 25 نمونه مفسرین فرمایي کل اسماء السور سمره د سورتونو اسماء چې دي فهو توقیفی هغه توقیفی دي توقیفی معنا دا دا الذي لا دخل القياس فيه چې پای کې د قیاس سکار نشته دي یعنی دای بس منقول لی د صحابهونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دا موقوف علی السما دي د ځان نمونه نشي ورکوله دا صحابه رسول الله دی له مقرر کړی دي د سوره فاتحه د پاره غي چې کوم نمونه مقرر کړی دي د سوره فاتحه رونو یو نوم فاتحه الكتاب ده بل نوم فاتحه القرآن ده بل نوم الكتاب ده بل نوم القرآن ده بل چې دنو قرآن عظیم ده او د آیات من اوسوی یو آیات کو ته الله سبع مسانی وای د دې یو نوم الوافیه ده بل نوم کافیه ده بل نوم کنز ده بل نوم الاساس ده بل نوم النور ده بل نوم سورۃ الحمد ده سورۃ الشکر ده سورۃ الحمد اولا ده سورۃ الحمد اسرا ده الراکیه ده الشفاء ده الشافیه ده سورۃ الصلاۃ سورۃ الدعاء سورۃ المرسا
سورة السوال، سورة التعلیم المسئلہ، سورة المناجات او سورة التفویض. د دې هر یو نوم خپل خپل وجه مفسرین لیکلی دا. غالبا تفسیر حقانی کې شته، غالبا و امان وسیر دی ما کتلی دا خو چې هغه ځای کې شته غالبا. بیا چې دی سورة الفاتحه معنی فاتحه ورته وي. دا نوم چې د سورت راځي نو کله کله داسې وي چې د دې په سر کې یو لفظ راغلی دی سورت نوم هغې د وجه راغلی دی. کله کله په اخیر کې څه څیز راغلی وي هغې د وجې د سورت نوم راشي. کله کله میاشت کې یو واقعه ذکر وي د هغې د وجې چې دنه څه راشي هغه د سورت هغه نوم راشي. او دې ته ویلی شي سر میان یا د دغه ځای نه یو لفظ راوچت شي نو علمي اصطلاح کې دې ته ویلی شي تسمیة الکل باسم الجز. دا یو لکه داسې که نه مثلا یو ځای دی هلته یو کاکا پاتې کېږي قادر پاتې کېږي. اوس هلته تا هغه ځای له قادر آباد نوم کېدی نو ټول خو پکې قادر نی یو یې پکې نو دا هغه تسمیه د کل ده د ټول ځای ده په اسم د جز سره په یو سره. ٹھیک شو ورونو. اوس سورة الفاتحه د معنا او د تفسیر د شروع کولو نه مخکې یو ډیر اهم سوال کم خلق متا ته ویلو دیانند سرسوتی د قرآن مجید په مخالفت کې کتاب لیکل دی او هغه د قرآن مجید د سر نه والد اخره پورې په قرآن مجید هغه اعتراضات کړي دي. په قرآن مجید چې کوم اعتراضات کړي دي په هغه اعتراضاتو کې یو اعتراض یو سوال دا دی. ګورئ دا حروف تهجی چې کوم ده د حروف تهجی ابتدا څه نه کېږي الف دی که نه الف با تا د الله په نوم کې الف ذکر ابتدان دی. اوس تاسو ماته وایي قرآن مجید د الف نه شروع شو که د با نه شروع شو؟ په کار دا وه چې الف د حروف تهجی شروع کېږي نو فاتحه هم د څه نه په کار وه دا د الف نه په کار وه. قرآن مجید ابتدام د الف نه په کار وه. یو اعتراض دا دی. دویم اعتراض دا دی چې تاسو وایي چې د قرآن مجید اوله وحی چې راتله نو کومه وحی راغلې وه اقرأ باسم ربک الذي خلق نه خو هغه د دېرشمه سپاره کې دی. په کار وه چې لومبی وحی کومه راغلې وه نو هغه لومبی وحی دلته لیکل په کار وه. نو سوال دا دی چې څه وجه ده چې د قرآن مجید په سر کې سورہ فاتحه راړي او سورہ اقرأ باسم ربک الذي خلق یا بل صورت نه راړي؟ ٹھیک شو که نه؟ او یو دریم سوال هم کړی دی او هغه یې دا کړی دی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی. وای دا خو الله جل شانو خپل تعریف په خپله کوي او خپل تعریف په خپله کول دا د خو خلکو په نیز معنی ښه خبره ني. لہذا وی لګي داسې چې دا د الله کلام نه دی تاسو بل څوک وایي چې شروع کوم په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ د دې درې واړو خبرو جواب هغه زه کوم چې انشاءالله ورسره به نور سوالونو جوابونه هم وځي. وروڼو هغې وجه دا ده چې د قرآن مجید دا ترتیب یعنی اول سورہ فاتحه شو بیا بقره شو بیا آل عمران شو بیا سورہ نساء شو دې ته ترتیب ویلی شي. دا قرآن مجید دا ترتیب دا ټول توقیفی دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین به چې وحی نازلوله نبی علیہ السلام به وی چې دا قرآن مجید دا آیات دا تاسو پلان کی ځای کې ولیکئ
نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دا وی چې تاسو د قرآن مجید په سر کې بالکل سورہ فاتحه ولیکئ، بل سورت ونی وی صحابه او دغه ولیکو. اوس سوال لاره چې رسول الله ولې سورہ فاتحه سر کې راړه، الله جل شانو د قرآن مجید په سر کې فاتحه ولې مقرر کړه؟ دا هغه جواب دا دی چې سورہ فاتحه د قرآن مجید په سر کې ذکر راړه چې دا اجمالی قرآن دی او باقی تام قرآن مجید دا داغی تفصیل لے. او رونو دا قاعدہ دا چې اجمال سڑے مخ کی راڑی او تفصیل رستوی. ستاسو پا عنوانو اب سورہ فاتحہ دا تمام قرآن مجید تا پارا ہیڈنگ دے، ہیڈنگ او دا ټول قرآن مجید دا دی تشریح دا. تاسو چې یو تقریر کو یو مضمون لیکي په پارچا کې نو هیډینګ اول لیکي که ویخ کې لیکي، نو دا هیډینګ دی او هیډینګ په شروع کې راځي یا د زمیدارو په جبه یو آیا دا یو لو دغه ډکه ده، دا لوی پیپل ډکه ده او دا ډول غټ ډکه دا په یو دوره زړی کې موجود دی. دا زړه دا اولی او دا ټول ډکه ارسه د دې نه پس جوړیږي. او دکرنګي دا سورہ فاتحه د دې مثال دی ټول قرآن مجید د پاره د زړی او د بنیاد دی. او سوال لاره چې دا څنګه پته ولګی دا چې دا سورہ فاتحه د تمام قرآن مجید د پاره اجمال لے یا دا هیډینګ دی یا دا بنیاد دی؟ نو موږ وو په دې باندې دال د ټول اول د الله کتاب دی. الله جل شانو فرمای لقد آتیناک، په تحقیق سره موږ درکړه تعالی را سبعا و آیاتنا من المثانی چې مقرر دي والقرآن العظیم، او موږ تا ته قرآن عظیم درکو. رونو اس لقد آتین کا سبع من المثانی و آیاتنا دا سورہ فاتحی دی. نو وی وتوی المثانی مقرر دے دا واحد دا صورت بل نہ گورے ہاں مقرر دے پس کے مقرر دے یو په نزول کے مقرر دے. دا یو ځل په مکہ شریفہ کې نازل شوی، یو ځل مدینہ منورہ کې. دویم په موس کې مقرر دی. موس د ټوله ادنا رکعتونه دوی، نو په هر موس کې دا دو پیری او درې پیری او څلور پیری د دې څه کېږي تلاوت کېږي. نو ځکه یې ورته ووي چې لقد آتیناک سبعا من المثانی، دا اجمال او دا علماء پہ پوئیږي. وو حرف عطف ته، حرف عطف تاسو چې په خپل جبه کې اور اینڈ نو ګوره د اور او د اینڈ نه مخکې جدائی توائے زید اور اسلم میرے پاس آیا، نو زید جدا رہے و اسلم جدا رہے. دک کرنگی دا اجمالی قرآن فاتحہ جدا و دا باقی قرآن دا غیر تفصیل. دویم جواب او هغه په دې معنی دلیل چې فاتحه اجمالی قرآن دی. ګورئ رونو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ فرمائی کہ طول قرآن مجید منگ ویلیو کنا مضامین تو قرآن کے امام ربانی سلور مضامین ہوئی: خالقیت، ربوبیت، خالقیت، تربیت، برکت او قیامت. هغه وایي چې دا سلور واړه مضامین دا په قرآن مجید کې ذکر دي. وایي د شروع نه واله
الحمد نوالی د سورہ انعام پورے دا چې دنو دی کی غالب بیان د خالقیت راځي نور مضامین وسره ذکر کیږي بیا د سورہ انعام نوالی د سورہ کہف پورے بیان د برکت راځي نور تربیت راځي نور بیان وسره کیږي د سورہ کاف نوالی د سورہ سبا پوری غالب بیان د برکت راځي او نور بیان وسره کیږي او د سورہ سبا نوالی د سورہ ناس پوری اخیری سورتونو کې تاسو ګورئ غالب بیان د قیامت ته نور بیان وسره وي وای دا سلور واړی سي لب نشر مرتب په سورہ فاتحه کې ذکر دي څنګه ذکر دي ګورئ وتا الحمدللہ د خدای تو صفتنا لله خاص د پاره د الله تعالی دی نو دې کې خالقیت راغی الکه خالقیت څنګه راغی نو موږ ته بدی نه پويږي علما وایي قاعده ده مشهوره وایي ذکر د علم مراد ته وصف مشهوره کله د یو سړی نوم والی او د نوم نه مراد دا هغه مشهور وصف ګوره خلک وایي پلان کې نه دی هسې اتم تایی دی وایي دا پلان کې اتم تایی دی اتم تایی نه څه مراد دی د نوم اتم تایی نه دی سخی دی یا وایي پلان کې قارون دی نو لدې د نوم قارونی نومي قارون نی خو لکه د قارون په شان ته تش خزانه را جمع کوي نو په لګول نه پويږي نو خلک ودا قارون وایي خلک وایي پلان کې فرعون دی فرعون نه مراد څه دی ظالم دی ٹھیک ده کنه نو دیرا کې الله ذکر د عالم د لله کو خدا الله مشهور وصف څه دی چې تمام کائنات پیدا کړی دی نو الحمدللہ الحمد للخالق نو خالقیت راغه رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی رب د تربیت کوونکې دی نو مضمون د تربیت راغه الرحمن الرحیم نو ګوره چې پیدای کی او تربیت ولا کوي الرحمن برکت ورکوونکې په دنیا کې الرحیم برکت ورکوونکې په آخرت کې انو دا برکت شو او سلورم مضمون مالک یوم الدین مالک درازه د قیامت ته نګورا په اجمال کې قران مجید په مالک یوم الدین باندې ختم شو نو چې خلق قران مجید ختم کی نو پسې څه چل کوي دعا کوي کرا نقول فی الدعاء ایاک نعبد و ایاک نستعین خدای تعالی عبادت کو تا نه امداد غواړو اهدنا او خیمت الصراط المستقیم لارا نیغا نو دا سلور واړه مضامین په دې پوښتنه کې دا دی چې څنګه راغلي اوس بلې طریقې ته ګورئ روایت کې راځي لكل شيء قلب د هر یو چیز د پاره زړه وی زړه وقلب القرآن سورہ یاسین او زړه د قرآن څه شی دی دا سورہ یاسین دی سورہ یاسین سو مبینه دی و مبینه دی حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لکل شیء لباب دا هر یو چیز د پاره مغز وی مغز ولباب القرآن حوامیم او مغز د قرآن مجید دا څه شی دی حوامیم سورتونه دي حوامیم سورتونه هغه حوامیم هغه سورتونه ته وایي چې د هغې ابتدا د حامیم والکتاب المبین حامیم تنزیل دا ټول سورتونه حامیم سورتونه څو دي ودي حامیم سورتونه چې کوم مغز د قرآن دی هغه ودي قرآن مجید سو منزل ہے وہ منزل ہے سورہ فاتحہ سو آیات دا دا سنہ دا دا قرآن مجید عجیبہ اعجاز دے آریان بشے نگورا سورہ فاتحہ وہ آیات دا قرآن مجید وہ منزل دے زرد قرآن
دا و مبین دی او معز د قرآن حامیم دا ودی دا یو آیات راوالا د دې یو تشریح د فاتحې د یو آیات دا یو منزل کوي د دې یو منزل لباب دا په یو حامیم کې ذکر کیږي دا غي خلاصہ حاصل په یو مبین کې ذکر کیږي ٹھیک تا کنا نو دارنګ دا تام قرآن مجید دا سورہ فاتحه تراغون شو او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د ټولو کتابونو حاصل دا په قرآن مجید کې موجود دی فیها کتب قیمه او تام قرآن مجید دا په سورہ فاتحه کې موجود دی نو ګورئ دا سورہ فاتحه دا د ټول قرآن مجید حاصل پدے کے موجود تھے امام ربانی سے بیا فرمائی اس بسم اللہ علیہ راضی نوئی تا دا امام ربانی کولنے امام ربانی دے فاتحے پورے دے اس تام فاتحہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موجود ہے یعنی ټول قرآن مجید دا بسم اللہ کے موجود دے او ټول بسم الله دا په حرف د با کې موجوده ده او حرف د با دا په یو نقطه کې موجوده ده لہذا دا ټول قرآن مجید په یو نقطه کې موجود دی څنګه موجود دی نو ګور هغه داسې دی دا څلور مضامین دا په بسم الله کې مرাজি نو بسم الله نو باسم للخالق نو اللہ سرا ذکر دا علم مراد وصف مشہور شو انو بیا الرحمن نو گورا چھ خالق اللہ دے نو جسو کی پیدا کی تو تربیت بیا سوک کئی امغے کئی تو تربیت و سر زمنان راگے الرحمن برکت ورگئی پا دنیا کی نو برکت شو او الرحیم بخون کے نو قیامت شو نو پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہم سلور مضامین رالل تربیت خالقیت تربیت برکت او قیامت راضی رون دا سلور والا مضامین دا پا حرف دا با کے موجود دی اس دا حرف دا با کے سنگ دی دا طالبان بھی پوئی گی زمن پا مدارسو کی چڑنبائی درجوئی ساڑے علم لورشی پڑنبائی کال بانے چې یو واتم یا شي سبق خو یو کتاب وته خو نه هغه ته شرع میت عامل وي نو پاغي کی راغله الغرد ابانه نه دابا تاسو موږ معنا کو بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی ته سړی ته تاسو کا شروع کوم د الله سپکې د کم ځای نه وای ابي علم چې ترجمه کوي کې دا مسئله الگ دا شروع لفظی کی کم دے دا اللہ مانا اللہ شو رحمان بخون کے مہربان جو رحیم بخون کے شو اسم اللہ نم دا اللہ تعالی دا شروع دے پا کہ کم زائدہ رہا اس تو وہ چہلے میں نہیں کرا بدے نہ پوئی گی تو اگئی وئی شرمیت تعمیل وئی جی الباء للاستعانہ دا با دا لفظ نے صرف دا با دا پلس معنو رازی یو معنی دا غین استعانت تے استعانت معنی صدا یعنی التے مثال ورکڑا کتبت بالقلم دا لکل ما دا کلم پا مدد سرو کل استعانت معنی دا امداد طلب کل نو اس بعد پار استعانت شوا نو زا امداد غوارم دا اللہ تعالیٰ نا پا خالقیت کی خلق وی خدایا مالا نیک اولاد را کی نو دا اللہ نا امداد غواری نو چې بیا ولا اولاد ورکی نو ای خدایا پاک او سی تخ تربیت کی نو استعانت غواړي د الله تعالی نه په تربیت کی انو چې بیا تربیت کیږي نو ای خدایا استعانت امداد غواړم د تا نه په برکت کی خدای اوس ولا برکت ورکی مقام ولا ورکی اس تربیت مشو برکت مشو اس امداد غواړي د الله تعالی د په قیامت کې الله مونږ ته بخنو کې نو دا سلور ور مزامین دا پس کې راړل د بعد استعانت کې راړل بیا ورونو
دا با د استعانت په نقطې د با کې ده دا با په نقطې د با کې ده نقطې د با کې څنګه ده نو ګورئ دا حروف تهجی نه دي حروف تهجی دا با تا ثا دا خو یو شان دي لیکلی شي کنه تا او سا کې به تا ته څنګه پته لګي چې دا تا ده او سا ده او که با ده نو دا به ته په څه پېژنې چې د لاندې یو نقطه نو ته هغې ته څه وایي با وایي چې د لاندې یو نقطه ني ته ورته با وایي لہذا دا با موجود ده په نقطې د با کې الله اکبر یو شاعر وایي علم یک نکتا بس است با ہنر خواندن بسیار باشد درد سر وہی علم دا یوی نکتی دا تعالی بس دے خواندن بسیار باشد درد سر دا گورا دمرا لوی علم دا سی چلنی بعض شاعران هغه د معرفت غرونه اوس د دې شعر لپاره دا دوره تشریح په کار د علم به شعر پويږي د نقطې علم نه مراد د صحیح علم نه علم د بعد د بعد علم نه مراد علم د بسم الله دی د بسم الله د علم نه مراد علم د فاتحه دی او علم د فاتحه نه مراد علم د تام قرآن مجید دی او تام قرآن مجید علم به اله درځي چې ته ورته دا اصول او فنون وایي چې دا دې ورته نی ویلې ته بیا په دې باندې پوهېږي نو تام قرآن مجید وروڼو دا چې د نو څه کې راجمع شو دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې راغی دقه وجه ده چې د قرآن مجید په شروع کې الف رانغی الف کې دا کمال نو دا کمال په څه کې دا په با کې دا کمال په تا کې نو دا په ثا کې نو دا په جیم کې نو دا صرف په الف با کې دې د وجه باران تام فاتحه په بسم الله کې جمع کېدا دا کمال په بل کې نو چې د بسم الله نه علاوه بل کلمه راغلی و تام قرآن مجید په سوره فاتحه کې راتو دا کمال دا چې د اقرا بسم ربک الذی خلق کې نو چا دې تراغلی وي پوه شئ وروڼو او دې د وجې سوره فاتحه دا په شروع کې رااله او یو بله نقطه هغه دا ده وروڼو دا بسم الله نه دا بسم الله دې کې دا با ده که نه با او دا با دا پرته ده پرته دې کې تواضع ده دې کې عجزي ده من تواضع لله رفعه الله چا چې عاجزي وکړه الله به پورته کوي ساصرف عن آیات الذين يتکبرون بغیر حق نه په شروع کې با راړي الف نه راړي الف کې لوی ده اوچتواله ده نو الله وایي د الله کلام ته چې کښېني د الله کتاب ته چې کښېني نو لکه د با په شان د به ځان خارې کې او ځان کې به عجزي راولي نو چې تا د ځان د با په شانتي خارې کو ځان دې وغورځو انو طالب الله تعالی په قرآن مجید کې کمالات درکوي الله تعالی دې موږ کې په حقیقي معنو کې تواضع او عجزي واچوي یو درېمه نقطه پکې دا ده انسانانو مخلوقاتو چې د ټول اول کم لفظ په جمع باندې راوسته دی هغه کم لفظ تا ته پته ده هغه د با لفظ او دا واقعا الله قرآن مجید کې ذکر کړی ده چې کله الله جل شانه د آدم علیه السلام د پشت نه په لعمان کنده کې د ټول دغه د اولاد ارواح د میګو په شکل سرو میګو شکل کې راوباسل نو الله ټولو ته ووی الستو بربکم تاسو رب نه ور الله کوم لفظ استعمال کا الستو الف اول کا الستو بربکم تک وجه چې په نزول کې کله راغې نو اقرا الف راغې خو انسان چې کله جواب ورکو نو انسان سوی
نو انسان وی بلا انت ربنا آوا خدایا تزمین ربی اللہ تزمین ربی سادہ خدایا من اقرار کو نو انسان تا ټول لړمبه حرف چې کوم په جبر راوستو آغا بادا نو د قرآن مجید په سر کې بار و انسانا و تا ما سره وعده نه وکړي ما تا ته هغه ابتدایي وعده را یادوي حضرت علی صاحب وایي هغه وعده ما ته اوس هم یاده ده بعضې خلکو الله جیبا دغه ورکړي یا فیضه ورکړي ذوالنون مصری وایي رحمه الله ما ته هم یاده ده موږ ته الله به دې را یادوي مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمائی اگر ہر صورت سر کے بار آڑی مولانا رومی وہی کلامی حق بدا گشتا منزل کلامی حق بدا گشتا منزل کتا یاد دہد آعاد اول زمادہ کلام دی دا پارا نازل شوے دے چې تا ته هغه عاد اول هغه لومبای وعده د الستو بربکم چې کوم الله تعالی سره کړی و تا ته هغه وعده را یاد کی تاسو به دې خبره باندې پوه شوئ ورونو بسم الله او بس یو لطیفه پکې بلې کوم نو بیا مخکې ځم ګوره تاسو دې ته سوچ وکئ چې اعوذ باللہ من وہ کنا نو التا اعوذ باسم اللہ من الشیطان الرجیم نوئی التا اعوذ باسم اللہ من الشیطان الرجیم نوئی التا وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دلتا باللہ الرحمن الرحیم نوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تدې څه وجه ده یعنی الفاظ هم اکه دي و درونه د هغې جواب دا دی استاد صاحب به یو لطیفه کوله وایي دا شیطان نه دی دا شیطان دا د بلکہ وی بے شدہ سے چل لے یو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم دا شیطان نه شیطان و دا دا اللہ سپیرے او دے را شړلې دے را کورې کړې دے یو پیر صاحب نو هغه سره یو مریدو شاګرد و تو اتک کاله علم وسره وکړ چې علم یې وکړ چې واپس کور ته تو استاد سے پیر سے بتوي الک سما اشار سے وکال تخصص کا ہاں جی ما ته تخصص ضرورت ہے بس ما علم پورا کړ زم نه نه اشار کا او نه جی زم بس ته خانو زینو اداره ته وایا استاد په کلی کې شیطان شته ایو غړ شیطانان شته د دوخ په پکې همشته او د پیریانو د پکې همشته د دوخ په شیطان پیژنې د دوخ په شیطان برستو راج دي کې بیره توقع انو و یا دواړه پکې شته نو ته دا ما ته وایا چې کله د دوخ په شیطان یا د بل شیطان تعالی راشي او تا ته وسوسه اچي چې دا ګناه وکړه نو ته بس چل کې حضرت زبا اللہ 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 ذکر شروع کب حدیث کی راضی اذا ذکر اللہ خنس شیطان چې کله انسان د شیطان د انسان په زړه خړتم لګولي کله چې دا انسان ذکر شروع کې دی بیا لري تختی دا شیطان نو دی به لري تختی نو هغه ورته وي زخه ته بیا غلی شوي بیا شیطان را خړتم لګو بیا به څه کوي وایي سیوا زه به بیا ذکر شروع کوم و بیا به شیطان تختی خانو ته بیا ستړی شو دمه غلی شو دمه شوي شیطان بیا راغی
وای جزبه بیا ذکر شروع کوم نه هغه ورته مړه ته ټول را شیطان سره فوټبال کې وې به زیبا او راضیبا وې به زیبا راضیبا ته بل څه نه کې انو دې پوه شو چې استاد څه ما تاسو لوی خبر راکړي وای مړه ذکر نه چې شیطان دې تنګي الله تبا आवाज وکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله دا شیطان داستا سپید را کوری کړی دی په ما باندې چھک لګی نو چې چا سره مالک سره سپی رواني کنه نو خلک وته یې لکه سپید ډړې تک ګوره نو الله له आवाज ورکو خدای داستا سپید کوری دی کو اوس په موږ چھک لګی الله موږ ته بچ کی ٹھیک شو کنه نو پاغي کې ذکر او وظیفې نه چلیږي ډایرکټ بالله الله تبا आवाज کې ہر چی دویم چیز دے چی مقام و مرتبہ سے لے نو چی مقام و مرتبہ سے لے نو اغا رومی وئی وصال حق طلبی ہم نشین نام خدا ببی وصال خدا از وصال نام خدا کتو آئے چی تدی سو کے وصال حق طلبی ہم نشین باش ببی وصال خدا از وصال نام خدا کته خدای سره وصل غواړي خدای سره یو ځای کېدل غواړي نه په څه غواړي ته الله په نوم سره الله 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 وکې ذکر وکې هر وخت تا ذکر به د الله په ذکر تری 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 بس بیا بستا یو دن جوړ شي چې سدي نو هغه سدي الله دی ارزای الله هی الله دی علی کل حال نو ګوره دا بسم الله کې د رحمان او د رحیم کمالات حاصلول دي کنه نو هغه په نوم د الله تعالی سره راضي او د شیطان نه چې پناه غواړو نه به ډارک غواړو ٹھیک ہے بھائی بل خبر ادا درونو اذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې د قرآن مجید تلاوت کې نو سبق کې انو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا بوایرونو او چې کله یو کار شروع کې نو کل امر ذیبال لم یبدا بسم الله هر ذیشان امر چې بسم الله سره شروع نشي دا دمبوریدی نو هغه د حدیث ته ثابت دی او د اعوذ بالله ول د قرآن مجید نه ثابت دی نو لہذا اعوذ بالله با اول او بسم الله با رستو یا اعوذ بالله ذکر ګور علماء وی علمی جبه کې وی دی اعوذ بالله کې سلب دی اعوذ بالله کې او په بسم الله الرحمن الرحیم کې ایجاب دی او سلب مقدمی پچا مانی پا ایجاب بانے یا وہی پا اعوذ باللہ کی دبع دا مزرت تا او پا بسم اللہ کی جلب منفعت تے دبع دا مزرت دا مقدمی پا جلب دا یو سڑے بیمار دے کینسر دے نو دے اول کینسر علاج گئی کنا دا طاقت دوایا نہیں خوری وہ دے با کینسر علاج گئی یو سڑے کندرے نو دے اول لامبی ځان سپاکی اول پزان باندې اثر لګئی نو ګوره طریقه دارا اول بزان سکی سپاکی نو بیا به ته پزان باندې اثر لګي نو فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره با د شیطان د وساوس نه ځان سکی پاک کی او د شیطان نه پناه غواړي او په رحمان الرحیم سره بسو کې شروع بیا ورونو بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربان دی الرحیم چې ډیر بخون کړي اوس ګورئ ورونو تاسو چې دا ډېرې ترجمې وګورئ کنه لاندې او د رحمان او د رحیم ترجمه غور سره وګورئ نو چا لیکلی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
जो बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अगई रहमान माना से कई बखून के कई और रहीम माना दाचिदन मेहरबान कई और सूग माना कई शोरों को पनुमदा अल्लाह ताला अर्रहमान कि ढेर मेहरबान दे, अर्रहीम कि ढेर बखून के दे। उसमें तदा पता न लगी मिंगे मारे आन कुछ यार द रहमान माना मिंग बखून के उकू और का मेहरबान उकू। अगर शेख से वही वादे दे बाबूजी दे वादे की बाबूजाए और इस खबर नशुम ची पूजे दे क पूजाए। उसमें तदा पता होने लगेगा कि द रहमान माना दा बखून के दे द रहमान माना दा दे मेहरबान दे। तो दा आगे जवाब दा दे कि रहमान और रहीम देखिए असल मादा पद्वाड़ों के राहा मीम ने उस अरब कायदा कसरतुल मबानी तदुल्लु अला कसरतिल मानी। कल अल्फाज ज़्यादत राजी न प मानियों के बम आगे सरसराजी ज़्यादत राजी। उस दा खबरा कि रहमान दा पिंजू हरूफ थी, रहीम दा सलूर हरूफ थी, मुबालगा पर रहमान के डेर अदद रहीम ना। उस मुफस्सिरीन जो के मानी करी दी नु चा माना फिल कम कड़ी दा और चा माना फिल केप कड़ी दा। तो तासु पोयो गोरा रुणो यवी कैफियत सतचमिंग कंडीशन हो, यवी कमियत कम तचमिंग क्वांटिटी हो तादाद वता हो। नो दा अल्लाह रखम को आम दे वो कम उलमाओ अगई माना पर क्वांटिटी सर कड़ी दा द तादाद ख्याल साथ ले दे कैफियत ना तादाद ख्याल साथ ले दे। नो द तादाद पे एतबार माने अल्लाह पर दुनिया के डेरो खल को माने रहम कई के आखिरत के पड़े रो रहम कई पर दुनिया के कैसे कहा कि पर दुनिया के अल्लाह काफिर ला उमर कई और मुसलमान ला वो दादवाड़ा चौजाए के दे दी तादाद ढेर दे और पर आखिरत के बस सिर्फ मुसलमान थवर कई न दागे तादाद दे ना कम दे। एक करीमे के अस खजान है गैब शेख सादी वही एक करीमे के अस खजान है गैब गिबर व तिरसा वजी पखुरदारी दोस्तारा कुजा कुनी मारूम के तू बदुश्मनाने नजरदारी। ए खजीम साता स्ताद खजानो द गैब ना टोल कायनात खुरी तखपल दुश्मनान लवर के जब मिसाल वरकोम तासु चरता खिंजीर लीदले दे खिंजीर नजसुल ऐन दे सुमरा गटी न खिंजीर ला अल्लाह ताला खबर कई न सुख च अल्लाह द दिन खिदमत के अले वे खनवर कई अजीब खबर आला न गोरा रुनो दिसान पो कई दाजाए ढेर जरूरी दे न चा एतबार द तादाद करे दे कमियत न अगई रहमान लगोले दे दुनिया सरा और रहीम लगोले दे आखिरत सरा। पोशे बदी खबर माने और चाची एतबार द तादाद न करे एतबार द कैफियत और द कंडीशन करे दे हालत न द दुनिया दा इनामात दा द जन्नत और द आखिरत द इनामात मखित हेच ती शेम न दे ठीक था नब्या अगई अर्रहमान वली द आखिरत इनामात दागी कैफियत दाग सिवा दे दागी कैफियत ढेर बाला दे। इशोरो कोम पनुम द अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहमान ढेर मेहरबान दे ढेर बखून के दे दादा एतबार दो कैफियत वाला और अर्रहीम से दे ढेर मेहरबान दे पर दुनिया के तम खालक दा माने आम मेहरबान दे और ख़ास मेहरबान दे। द आम मेहरबान न माना दुनिया के आम मेहरबानी कही द ख़ास मेहरबान न माना द आखिरत सरे लगी बड़ी खबर माने और रसीदी
الله دې په تاسو پوه کړي. نو بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی، شروع کوم پنوم د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربان دی، الرحیم چې ډیر بخښونکی دی. الحمدلله د خدای توب صفتونه لله خاص د پاره د الله تعالی دی. دې دا کې منتخب د الحمد معنا وغیره خو هغه به سبا وخه. الحمدلله د خدای توب صفتونه یا صفات کامله قدیمه خاص د پاره د الله تعالی دی. خدا بلک سبا ودا اوس نه کیږي. رب العالمین، رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی، رب د عالم، عالمین دا عالمین د عالم جمع او عالم، عالم دا څه ته وایي؟ نښې ته وایي. مانا دا د یو سړي مثلا دا د پوج نښه ده، دا پولیس وردي ده، دا د ایرپوسټ ده، دا په هغې معنې نښه ده. و دې عالم ته عالم ځکه وایي چې دا عالم په دا ټول کائنات د خدای په ذات باندې څه شی دی؟ دال دی، دال. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. یو ځل چې دی نو یو دغه یو ځل داسې چلو شو چې یو بزرګ وای، یو دهري و دهري بلکې یو زمیندار په لاره ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړو، ویې لکه ته شي ګړي بيدي سره اکه خدای هم پیژنې. انو حضرت عمر صاحب ورته وایي، هغه ګډوه ورته وایي آو خدای پیژنم د تا نه ښه پیژنم، خدای پیژنم. یو خبره یاد ساتئ، ایمان نه د ایمان بعضې سړی وایي یاره بس زمونږ څه کمزوره ایمان دی. نو کمزوره ایمان د چای او د منافق دی، وایي زمونږ بس ګډوډ ایماني. بس ناوره وایي ایمان کې ګډوډۍ مه وایه، دا وایي زمونږ عمل کمزوره دی. عمل کمزوري کیدی شي خو د ایمان کمزوری خو منافقي. نو هغه زمیندار به دې خبره پوهېده، نو هغه ورته وایي ته تا نه مې مضبوط ایمان دی. ایمان دعوه به ګورې کوئی ښه بعضې څیزونو کې دعوې چلیږي، هغې کې یو څیز څه شی دی؟ ایمان دی. ګوره د ایمان دعوه به کې، که د ایمان دعوه نه کې خو کافر او منافق کې. نو ایمان مې په الله کلک دی، هغه ځان له خبره عمل مې کمزوری دی. نو هغه ورته وایي هلکه خدای څنګه پېژنې؟ وی البعرة تدل على البعیر. یو ځای کې پچه پرتی، انو هغه پچې نه دا پته لګي چې دلته اوښ تېر شوی دی او پچې یې کړي دي. واقدام المسیر على المسیر، او یو ځای قدم لګېدلی یو سړی نی، نو سړي ته پته لګي چې دې ځای باندې سړی تېر دی. فالسماء ذات ابراج، دې اسمان ته وګوره دومره لوی لوی برجونه واله دی. والارض ذات افراج، دې ځمکې ته وګوره دا دومره لوی کائنات الله پې جوړ کړی خور کړی دی. افلا تدلان على الصانع العليم الخبير، دا دومره لوی کائنات دا به د خدای په ذات باندې دال ني. اوس ټیم ختم دی، ګنې امام صاحب هغه واقعه به مې تم کړې وه، خو بس به دې باندې به اکتفا وکړو، دې کې به سبا انشاءالله نورې خبرې کوو. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي، الله زموږ ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي. کریم خدای الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي، الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ تقصیرات معاف کړي. کریم خدای زموږ د ایمانونو د جانونو د عزت د ابرو حفاظت وکړي، الله د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي. شام، برما، فلسطین، افغانستان، کشمیر، ہندوستان کم ځای کې مسلمان مظلوم دی، الله خصوصي امداد فرمائے. کریم خدای دې ملک حفاظت وکړي، پاکستان د اسلام عظیم کې الله وګرځي. د پاکستان څومره سرحدات دي، نظریاتي دي، جغرافیاتي دي، الله د ټولو حفاظت وکړي.
الله زموږ د درز څومره مشرکا دي الله ټول ته دنیا او د آخرت خوشحالی نصیب کې، الله ټول ته برکتونه ورکې، څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کې، څومره ځوانان رونه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې، څومره زنانه دي الله دې دیندار او پاکباز ولري، الله څومره طالبان دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې، الله دې د خپل دین خادمان کې، الله دنیا د دې خادمه کې، الله زمون ټول سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې، الله دا موږ چې کوم سبق وي خپل در کې قبول منظور وګرځي، الله دې ثواب د نبی علیہ السلام نواله در دې وخت پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسول دې او زمون ټول استادان زمون مور او پلار الله دا غي په عمل نامه کې د دې ثواب ولیکي، چې کوم وفات دي الله قبور منوره معطر کې، چې کوم حیات دي په حال او په عیال باندې رحم وکي، دعا وکي الله تعالی دې زمونږ در شیخ سے مولانا عبدالمالک سے په عمر کې برکت واچي، الله تعالی دې دغه کامل صحت نصیب کی، زمونږ مرکزی خانقاه او جامع مسجد چې کوم جوړیږي الله تعالی دې په خپل فضل او کرم سره چې دنو دې تعمیر په احسن طریقې سره اختتام ته ورسي، دعا وکي یو ډېر غریب زنانه هغه خپل کالی چې دنو بالای را لګلې وي نن دې هغه جمعات له مدرسې له خانقاه الله تعالی دې دا غي صدقه قبول کړي او خدای دې ول دنیا او د آخرت دغه بدل او خوشاله ورکي، الله تعالی دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکي، اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة شاهد بیت دعا وکي الله تعالی دې ول صحت او خیر او برکت ورکي، اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا رب العالمين.